خالي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدنا دا محسنات لفظية اغا شروشيو ما سبق منغا یو تشابه الاطراف له د تشابه الاطراف تعریف داو ته یو د دو جملې وي په نثر کې د یو جملې په اخر کې او د بلې جملې په شروع کې چې کوم حروف راغلي وي او یا په شعر کې د اولنی شعر په اخر کې چې کوم خبر راغلي د دویم شعر په اوله کې هغه جمله راشي نو دي ته ویل تشابه الاطراف. دویم نمبر بیا موږ ویلو جنازه ته ویل کېږي چې دوه لفظونه په نطق کې یو شان دي خو په معنا کې بدل وي. جناز دو قسمونه جناز تام او جناز غیر تام. جناز تام دي ته چې په سلور سوزونو کې یو شان په هيئت کې په نوع کې په عادت کې او په ترتیب کې. د جناز تام سلور قسمونه متماثل مستوفى متشابه او مفروق. متماثل دي ته چې دوه لفظونه دی یو نوع نه یعنی دوه اسم یا دوه فعل دی. مستوفا دي ته وای چې دواړه نوعونه جدا جدا وي او متشابه دي ته وای چې یو پکې مرکب وي بل مفرد وي او د دواړو لیکای چې نن دا هم یو شان دي او مفروق دي ته ویل کېږي چې یو مفرد بل مرکب وي او لیکای د دواړو چې دا جدا جدا یو شان لیکل شي بل شان لیکل شي. غیر تام دي ته ویل کېږي چې په دې سلور سجونو کې په عادت کې په نوع کې په هيئت کې په ترتیب کې په دې کې په یو کې چې نن دا بدل وي د یو بل نه دې جناس غیر تام وي. او د جناس غیر تام شپږ قسمونو پرون سبق ویل شو. یو محرف دي ته وایي چې لفظ دواړه په هيئت د حروف کې بدل وي. هيئت د حروف بدل لکه جنۃ البرد جبۃ البرد جنۃ البرد. او دویم متعرف او مزیل ما ویل یو شان دي. متعرف دي ته ویل کېږي متعرف او مزیل په دواړو کې په یو کې کم حروف په بل کې زیات حروف او په متعرف کې دا خبره چې زیادت چې نه کلمې په اوله کې راغلي او مزیل کې دا خبره چې په دې کې زیادت کلمې په اخر کې راغلي. مضارع او لاحق یو شان دي. مضارع او لاحق دي ته ویل کېږي چې پای کې حروف چې نه دا یو حرف په کې د دوه کې بدل وي او په مضارع کې دا وي چې دا کم بدل حرف د یو حرف د بل حرف نه بدل وي او بدای کې یو شان دي مخارج راغلي چې نه دا یو بل ته نږدې وي. او په لاحق کې دا وي چې دوه حروف کې یو مخرج د بل نه لګ لري وي. او جناس قبل دي ته ویل کېږي چې په ترتیب د حروف کې د یو بل نه بدل وي. دا خو زوړ سبق و. نوې سبق نن منګه دریم نمبر په محسنات لفظیو کې هغه التصدیر. تصدیر ته دویم نوم هم ویل کېږي رد العجز علی الصدر. تصدیر څه ته ویل کېږي چې کنثری او کنظمی دا په دوانو کې جاری کېږي. په نظر کې خود سي کنه چې یو لفظ دو لفظونه وي هغه مکرر وي. پوه شئ دو لفظونه مکرر وي یعنی یو بل سره د معنا او د لفظ دوانو په اعتبار سره یو شان دي یا دوانو متجانسین وي. متجانسین معنا چې د لفظونه یو شان دي خو معنی یو شان دي نه وي. او دریم نمبر چې د دې ماخذ اشتقاق دی وي او څلورم دا چې ماخذ اشتقاق یو شان نه وي بلکې پای پورې ملحق وي. او پرې دوه کې یو د کلمې په اوله کې راغلی بل د کلمې په یو د جملې په اوله کې راغلی یو د جملې په اخره کې راغلی په نثر کې. او په نظم کې دی چې یو د یو مصری په اخره کې راغلی او بل د مصری په یو د مصری په اوله کې راغلی او یو چې د په اخره کې په منځ کې راغلی. پوه شو به معنی ها تصدیر دې ته ویل کېږي چې دوا لفظونه د یو بل سره یا خو مکرر وي یعنی مطلب لفظ او معنا دوه یو شان دي وي. دویم نمبر چې لفظ او معنا دا د متجانسین وي دوه لفظونه د یو بل متجانسین وي. متجانسین مطلب دا دی چې لفظي تور باندې خو یو شان دي خو معنوي تور باندې یو بل نه جدا جدا وي. دریم نمبر کې سمېدا دی چې دوه لفظونه وي او دوه د یو بل سره یو شان دي په ماخذ اشتقاق کې یعنی د دې حروف اصليه دا یو شان دي. او څلورم نمبر قسم ادارې چې هغه د ښکاری ما هغه مشابه د متجانس وي مطلب یعنی د دې سره خو یو شای ماخذ اشتقاق یو شان نه وي او ښکاری د هغه سره یو شان دي چې دا هغه سره یو شان دي او یو د کلمې په اخره کې وي او بل د کلمې په اوله کې وي. نو دې په څلور مثالونه دا نثر کې ذکر کړي او بیا به نظم ته وړي. نو التصدیر وګورئ التصدیر ويسمى او دې د نوم ورکول کېږي رد العز على الصدر چې ګرځول
دا چې دغه وي عاجز وي ګرځول دا په صدر په اول باندې یعنی دا کلام د اخر د اول د کلام په شان دي ګرځول چې دا صحیح نه وي ادا په نثر او په نظم دواړو کې چلیږي نو په نثر کې به تصدیق صحیح په نثر کې تصدیق دارې ان يجعل احد اللفظين المكررين چې وګرځول شي یو په دواړه لفظونه مکرر یو د دواړو لفظونو مکرر مطلب دارې چې دا دواړه لفظونه د یو بل سره د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره یو شان دي مثال کې به پوهیږئ اول متجانسین یا دا دواړه لفظونه چې کوم یو شان راغلي دي دا متجانسین وي متجانسین دا مطلب دی چې لفظونه خو د دواړو یو شان دي وي خو معنی د دواړو بدل وي اول ملحقین بهما یا دواړه د یو بل سره ملحق وي ملحق مطلب سره بان جمعهما اشتقاق چې یا خو دا دواړه راجمع کړي اشتقاق مطلب دا دی چې د دوو لفظونو کې د دواړو هغه ماخذ اشتقاق یو شان دي وي یعنی دا هغه حروف اصلي یو شان دي وي مثال سره وایي او شبو یا د هغه سره مشابه وي فی اول الفقره والثاني في اخرها چې دا دوه لفظونه با یو د فقره په اوله کې وي او بل به د فقره په اخره کې وي نه قوله تعالی دا وزلا ولې مثال د مکررینو لپاره ده چې دوه لفظونه د یو بل سره د لفظ او د معنا دواړو په اعتبار سره یو شان دي لکه فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتخشى الناس والله احق ان تخشاهم حضور صلی الله علیه وسلم د الله پاک فرمای ته د خلکو نه یریږي او الله ډیر حقدار دی چې ته ویریږي دا نه نو ځل کې تخشى وړ یو شان راغلي دي کنه راغلي نو دا لفظ یو د کلمې په اوله کې بل د کلمې په اخره کې دیوی جملې په اوله کې راغلي او بل د بل جملې په اخره کې راغلي تخشى او دوانه د لفظ په اعتبار سره هم یو شان دي یعنی لفظي تور باندې هم یو شان دي او معنا هم د دوانه یو شان ده وقولک ذات وین مثال ذکر کړي د متجانسینو لپاره چې د لفظ په اعتبار سره خو یو شان دي وي خو معنا د هغه دوانو سوي بدل وي لکه سائل اللئیم يرجع ودمعه سائل وذل کې ګوره سائل او سائل دوانه ذکر شوی دي کنه یو سائل د کلمې په اوله کې دی او دویم سائل بل جملې په اخره کې دی او د اولنې سائل درس علی يسأل سؤالا د سوال کول په معنا باندې دا غینا اسم فاعل څخه او دا دویم سائل د سال یسلو سیلانا بهیدل په معنا باندې د دینه د دغه بهیدون کې چې د اسم فاعل څخه نو معنا څه شولا سائل اللئیم يرجع ودمعه سائل چې کم کس د کمینه سړی نه د سپک سړی نه زړه سوال کوي کنه نه دی برابر شي په داسې حال کې برابر کیږي چې دبا اوخ کې جننده بتويږي بهيږي به اوخ کې به بهيږي نو څنګه لکه سائل د لفظ په اعتبار سره خو یو شان دي او د معنا په اعتبار سره چې نه دا بدل دي ځکه د اولي سائل معنا چې نو سوال کوونکی او د دویم سائل معنا بهیدونکی دا الاول من السؤال والثاني من السيلان پوه شئ ونحو دا دریم نمبر مثال ذکر کړي چې دوه لفظونه د یو بل سره یو شان دي وي په ماخذ اشتقاق کې یعنی د دې هغه حروف اصلي او شان دي وي لکه فرمای استغفروا ربکم انه کان غفارا تاسو د خپل رب نه بخښنه غواړئ ځکه الله تعالی ډیر زیات بهتر څه بخښونکی دی نو دل کې د استغفروا د دې ماده هم غین فارادي او د غفارا ماده یعنی ماخذ اشتقاق دا هم غین فارادي پوه شو به معنی دریم سلورم مثال ونه خدا سلورم مثال د دې لپاره ذکر کړي چې دا مثال دا ملحقین او متجانسین دي چې پایږي یو قسم لا د یو بل سره مشابهت چې دا موجود وي لګوي قال انی لعملکم من القالین نو دلته قال معنا او دلیل دا قال چې پیغمبر وی د انی لعملکم من القالین بشک از استاسو عمل لرا یم د بدش دغه نه مسن ورته وي قالین بدی مشي مطلب دا چې لکه دشمنی کوونکې هم زداګي سره دشمنی کوونکې هم بغض کوونکې هم زداګي سره بغض کوونکې هم دلی سره نو ځل لګي قال او قالین دا ځوانه چې نه دا ښکاری دي چې دې ماده اشتقاق دا یو شان دي
ماده اشتقاق یعنی د دې حروف اصلي یو شان دي لیکن قال د الاولنې قال چې ده ندی ماده قاف واو لام دي چې قال په اصل کې سو قوالا او دا بل قالین چې ده نو قالین په اصل کې قالین په اصل کې سو قالین وزن فاعلین مثل ضاربین دا قلائق لنا نو د دې ماده قاف لام یا ده دا قالین ماده سره قاف لام یا قالین بیا وزدل لګي یا واقع شولا او دیانا ما قبل کسره او قالین دیانا ما قبل کسره او رسو تیار غل نه یا منګه ساکن کړل یدعو يرمي دوی مثال موسیقه کې ویلی و نو چیا کلم ساکن کړل التقاء ساکنین نغلل اول نه به مده وګورو نو قالین دي جوړ شو قالین اب الموسیقه کې داوم دي کنه چې قالین د څه څه غدا وي نو قال اني لعملكم من القالين نو دا ښکاری رسي چې دا قال او قالین د دې ماخذ اشتقاق یو دی لیکن د دې حروف اصلي جدا دي د اولنی قال ماذا قاف واو لام دي او دا معنا وینا کوونکې او د دویم قالیین د دې ماده قالین د دې قاف لام یا ماده ده او د دې دا په معنا د بغض باندې راځي نو بهشکه قال وی دی پیغمبر صلی الله انی لعملکم من القالین چې بهشکه زم تاسو عمل لرا بغض کوونکې بدیش مشي دښمنی وسره کوونکې ما وفي النظم او په نظم کې بدا خبر څنګه په نظم کې بدای چې ان يكون احدهما في الاخر في اخر البيت چې بدو کې به یو دا د بیت په اخره کې به وي والاخر في صدر المصراع الاول او بعده او دویم ټکی چې ده نو دا به په اولنی مصری کې په اوله کې وي یا به د اولنی مصری په حشو کې وي په حشو مطلب دا اول نه به اخوي نه قوله لقد شاعر دا قول جو سريع إلى ابن العم يلطيم وجهه وليس إلى داع ندى بسريع نو ذكر لك سريع او سريع دا لفظ رمانات وانو په اعتبار سره یو شان دی کنه او سريع د مصری په اوله کې دی او د بل مصری په اخره کې سريع په اخره کې دی معنی سره سريع إلى ابن العم يلطيم وجهه سیګي کو پکې ځکه سریع یا مداوي چې زماغه موصوف مضموم شخص له دسي مضموم سره لري دسي مضموم لري سریع الى ابن العم چې د خپل تر زامنو ته تیز دی د خپل تر زامنو ته یلتم وجهه چې داغه مخ وهي او مخ بل تملتم په معنا چاته سپیړه ورکول وهل په مخ بل سپیړه کول تم لتم وی لتم وليس الى داعي ندى بسريع او د ځکه مینه سره لري چې د کم کسان چې دنه هغه دغه غواړي عزت غواړي نو د عزت غوښتونکو خلکو کې پای کې تیز نه لري مطلب دا دی چې زمانہ د چا خبره چې کوي وای دا دومره لکه فضول سره لري کنه چې د خپل تر دامنو د غونه د خپل تر دامن وਹੀ او کله دنه تتویل شي چې لکه د عزت خبره د زغاوت خبره نه ال دغه هغه ته پای کې بیا تیز نه لري هغه ته بیا ورو کی پای کې بیا سستی کوي مطلب دا کنه چې شر ته منډي وਹੀ او د خیر کار نه لګي نه بیا پټيږي استاد سبحانه ها سريع الى ابن العم يلتم وجهه سريع الى ابن العم يلتم وجهه وإذا تيز خپل تر دامنو ته چې وਹੀ د مخ داغه وليس الى داع الندى بسريع او د نه تیز اغا بلون کی دا سخاوت تا بلون کی دا بخشش تا وقوله او دویم قول تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عراري تمتع يتمتعا د باب تفعلنا صيغه د فعل امر حاضر ده تمتع فائدہ حاصل کتو من شميم عرار نجد د نجد د عرار نمي ګل د خوشبوینا فما بعد العشيه من عراري واذا نن ما خام نو رستو با عرار بیانې نو ګورل لګي عرار د یو شعر په اوله کې او د بل شعر په اخره کې جنه دا ذکر کړی دا مثال د مکررین دی خو دا یو د شعر د دویم مصری په اخرانه کې راغلی او د اولنی عرار د اولنی مصری په حشوه کې راغلی حشوه په مینس ته ویل کېږي مینس ته په مینس کې راغلی تمتع فائدہ حاصل کا من شمیم عرار نجد
د نجد د عرار نومې ګل د خوشبویۍ نه فما بعد العشیه من عراری پس د نن نه وروستو به ښکاره نشي د عرار بوټی لکه پوه شو په دې باندې پوره دی که ووایم ځای واړوئ د شاه بھائی